وړه کې چې د چاته بغز نو دا اړه دې پاکوه. سحر او ماښام 2 پیرې چې کوم کور د ورځې جارو کېږي هغه صفا سوتره پروت دی. ځنکدن وخې دی کلمه وی په ژبه نه راځي. نبی علیه السلام یې مور راوغوښته وی دی بچي دې څه حال دی؟ وی زما د بچي مره روجي د چا نشته، زما د بچي مره صدقې د چا نشته، زما د بچي مره منځونه د چا نشته. الله ته بهترین او خوښ سړی هغه دی چې کوم د مخلوق سره ښه رویه ساتي. که یوازې مونږ وایو چې په منځ به خلاص شم نه خلاصېږو، که یوازې په حج سړی وی خلاص به شم نه به خلاص کېږو. اسمان والا به الله رحم کوي چې کله مونږ په ځمکې والا باندې رحم کوو. 2 قدمونه الله ته ډېر محبوب دي. یو قدم چې سړی د فرض مانځه دپاره د خپل کوره وایي، یو بل قدم دی چې هغه د دې قدم برابر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده بار بار دا وینا کېږي هم چې مونږ په یو داسې دور کې پاتې کېږو چې 4 چاپېره زمونږ نه فتنې دي او د فتنو په حواله باندې کلیر کټ څه انسټرکشن مونږ ته نه میلاویږي. په دې حالاتو کې یو تاثر خدا دی، بنیادی تاثر دی او زه ډېر په احترام په معذرت سره سوري وایم چې د عامو خلکو دا تاثر دی چې د ممبر کردار هغه نه دی کم چې په کار دی یا کم چې په داسې قسمه کرایسس کې په تاریخ کې راغلی دی. مسلمانان اورال چې دي په یو عجیبه کشمکش کې دي. په دې حوالو باندې به زه نن د ضلع بونیر د یو ډېر محترم انسان مولانا اکبر صاحب چې دی زموږ سره دی د هغو سره خبرې کوم. په سوشل میډیا باندې به تاسو هم وینئ، بلکې زه به دا ووایم زه خپل څومره زما ویورز دي هغو رالیږلی یم دوی له چې د دوی سره خامخا په دې حالاتو او په دې معاملاتو باندې ډسکشن وکړي. زه ورته د ټولو ناول په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. جزاک الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شبیر بونیری صاحب، ستاسو ډېره شکریه، ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی. ستاسو مصروفه وخت دی، د هغې نه وخت ویستو موږ لم ټیم راکړو. جزاک الله. مهرباني جی، مننه. څنګه چې ما ووایي دا راته ووایه که نه دا تاسو منئ چې موږ په دې کم ایرا کې دور کې پاتې کېږو دا ډېر زیات د فتنو نه ډک دی. خو تاسو فرض که دا منئ چې او د فتنو نه ډک دی نو بیا دا راته ووایه چې په دې دور کې د ممبر نه د علماء کرامو کردار څه پکار دی؟ دا خو واقعي خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلیو چې غوره زمانه زما ده، بیا ورپسې د تابعینو ده، بیا د تبی تابعینو ده. دا 3 زمانې چې دي دغې ته خیر القرون وي. د هغې نه پس چونکې څومره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه لرېوالی راځي نو دومره به فتنې راځي، فساد به راځي، مشکلات به راځي. نو دا خو به خامخا راځي. خو به هر صورت ټولو خلقو له مونږ خصوصا ټولو علماو له د منبر خاوندانو لره د محراب خاوندانو لره هغه سیرت، هغه صورت، هغه رویه پکار ده کم چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وخت کې او صحابه کرامو سره او د خلقو سره کوله. پکار ده چې مونږ ټول په هغې طریقه چلیږو. دا به ډېره بهتر وي. ځکه دا منبر چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امانت دی. دا زمونږ خپل اختیار نه دی، دا د چا امانت دی، دا مونږ ته د چا نه پاتې شوی دی. یو ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په منبر تقریر کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسې راغی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وایي دا زما د بابا منبر دی، ځان له خپل منبر وګوره او په هغې تقریر وکړه. هغه کته راکوش. بیا ورته وی خبره درته چا کړې؟ هغه وی خپله خبره مې ده. بیا ورته وی وکه پې تقریر، بیا وختو
خلقو ته وی راکوز ځکه شومه چې د چا د بابا منبر و هغه وی چې مه کوه تقریر راکوز شو. اوس چې بیا اجازت هغه راکو نو بیا وختلمه. نو زه وایم چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امانت زمونږ د علماو سره دی. پکار دا ده چې مونږ دا کوشش وکړو چې د دې حق مونږ حتی الوسع ادا کړو، دا به ډېره بهتر وي. دا خو علماء کرام زموږ دپاره ډېر زیات محترم دي او دوی چې د معاشرې ته څومره په بهترین نظر کتلی شي هغه نظر زمونږ دی هم نه. به حیثیت یو عالم تاسو څه وینئ چې زموږ په دې معاشره کې هغه کم داسې جینون مسایل دي چې هغه صریحاً په هغې کې موږ د اسلام او د خلاف ورزي کو او د رب د رضا نه لرې کیږو. عام طور پر لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هم نن سبا دې دور کې چونکې مونږه د ټولو خلقو کې چونکې انسانی همدردي د اسلام د ایمان چې کم تقاضي دي هغې نه مونږ لږ لرې شوي یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته په ځمکې والا رحم کوه نو په تا به اسمان والا رحم، اسمان والا به اله رحم کوي چې کله مونږ په ځمکې والا باندې رحم کوو. نو مونږ له پکار دي چې مونږ معاشرتي د ژوند سره چې کم تړلي مونږ سره د خلقو معاملات راځي پکار ده چې مونږ هغې کې هغه طریقه اختیار کو چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم اختیار کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الخلق عیال الله فاحب الخلق الی الله من احسن الی عیالی. دا ټول مخلوق د الله کنډک دی او په دې ټول مخلوق کې الله ته بهترین او خوښ سړی هغه دی چې کوم د مخلوق سره ښه رویه ساتي. پکار دا ده چې مونږه په دې حواله باندې لږ په معاشره کې د ګاونډي د مسلمان د رشته دار به حیثیت انسان دا حقوق خلق د دین خبردار شي. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم غرمه اودو یوې زنانه ور وټکو رادند شوله مشره زنانه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خبرې ولګېدلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاسېد هغه زنانه مشره واغې ته ډېره توجه ورکړله، تحفې تحایف یې ورکړل، دوره پورې ورسره ووته او خادم یې ملګری کوي دا کور ته ورسوه. بیا چې نبی علیه السلام واپس راغی ما وی زه به تپوس کومه چې دې زنانه ته یې ولې دومره توجه ورکړله. وی چې ما ترې تپوس وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژړا شو. ما ته وی عایشې دا د خدیجې ملګرې وه او چې کله خدیجه ژوندی و نو دا به راتلله او هغې به دې له تحفې ورکولې، د دې به اکرام کو. نو ما ته نن زما بیبي رایاده شوله چې خدیجه کله وفات ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس هم د هغې د هم عصر زنانو سره دومره پورې ښه سلوک ورسره ساتي. پیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غزوې نه واپس شو، هغې کې ډېر غنیمتونه مال قیدیان دا ډیر زیات رالل. هغې کې یو زنانه صحابه کرامو ته فرمایي وي ستاسو دا پیغمبر چې دی دا زما رور دی. صحابه کرام رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه یو زنانه وایي چې دا زما رور دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مال یې راولی ما خور کم ده چې کله وی رالل هغه زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناستله وی د الله حبیبه زما شیما نوم دی او زه د حلیمې لور یم او حلیمې تا له پی در کړي زه ستا رضاعي خور یم او ما ته کلار کړی وي. وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه دا خبره واورېدله وی په ژړا شو، هغې ته یې څادر خور کو. صحابه کرامو ته وی تحفې راوړئ، تحایف راوړئ. صحابه کرام تپوس کې دا ولې وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ما ته زما رضاعي رشته رایاده شوله، نن ما ته زما د پویو مور مخې ته شوله، نن ما ته د شیما خاندان مخې ته شو، د دې مور ماله پی راکړي، نن خپله خوري د پلار او د رور نه پیدی د هغې سره نن څه سلوک کیږي. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضاعي مور ده، د رضاعت حق دی پی. بیا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی د الله حبیبه زما یو درخواست دی. څه درخواست وی زما د خاندان چې څومره قیدیان زما د قبیلې نه راغلي دي دې غزوه کې چې هغه تاسو آزاد کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم
صحابه کرام را جمع کړل او دا فیصله وکړله تاسو ګمو د شیما د خاندان چې څومره قیدیان راغلي دي هغه ما فی سبیل الله آزاد ځکه دا ماته یو د رضاعي مور او د رضاعي خور حدیث مبارک کې مرازی جی وی 2 قدمونه الله ته ډیر محبوب دي یو قدم چې سړی د فرض مانزه د پاره د خپل کور والی او د سی کور کړي او قدم اوچت کی او فرض مانزه طرف ته روان شي دا قدم الله ته ډیر محبوب دی یو بل قدم دی چې هغه د دې قدم برابر مونږ ذهن کې وایو چې دا به حج طرف ته واغستی شي دا به عمرې طرف ته واغستی شي هغه قدم وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی دا هغه قدم دی چې هغه د کور نه اوچت شي د رشتہ دار د ملاقات زم چې د رور ملاقات وکم زم چې د خور ملاقات وکم زم چې د لور ملاقات وکم زم چې دسی په دې معاشرتی اصول باندې لږ سړی نظر ورواچي او کوشش دا کوي یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کوي تقریبا هغه د معاشري په اعتبار سره دس یو جامع او مانع حدیث دی هغه فرمایي وی رسول الله مبارک مونږ را جمع کړلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایي بل ته پیغور مو ورکوي یو بل ته پیغور مو ورکوي او د یو بل عیوب متلاش کوي وی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کم کس د یو تن عیوب تلاش کوي او د بل په عیوب پسې ولګي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی رب العالمین د په عیوب پسې ولګي او نبی علیہ السلام او فرمایل چې دی به په خپل کور کې ناسي د غولي په منځ کې به رب العالمین وی چې زه به یې رسوا کړم چې دی د بل مسلمان عیوب تلاش کوي او دقه صحابي عبدالله ابن عمر دی رضی الله عنهما وی دی سی کعبې ته مخامخ ودرېده او یې کعبې ته وی چې ای کعبې یا ای بیت الله ته ډېر د عظمت خاوند دی ته ډېره د حرمت خاوند دی ځکه د الله کوري او ستا چې څوک بیزتیو کې هغه مسلمان نه پاتې کېږي وی کعبې ته مخامخ ولاړو چې دا الفاظ وي وی کعبې ته کتل وی چې ای کعبې ته د عزت خاوند دی خو ستا نه د یو مسلمان عزت هم سیوا نو پکار دا ده چې مونږ هر مسلمان د ځان نه قدرمن ګڼو د ځان نه پاک ګڼو د ځان نه پرهیزګاره ګڼو ځکه زما ته په خپلو عیوبو علم دی او د ستا په عیوبو راته علم نشته د بل تن نو حدیث مبارک کې راځي وي خپل عیوب تلاش کا دا د تا د بل د عیوبو نه بن وساتي او انس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک یو خادم صحابي تیر شوی دی خپل وی مای لس کاله خدمت کړي مونږ ورته وایو انس رضی الله تعالی عنہ تا د امام الانبیاء لس کاله خدمت کړي تا به لس کاله کې ډیر سلی دلی کتلی بدی ډیر وخت ایستلی مونږ ته لږ زمونږ د محبوب لږ زمونږ د آقا لږ زمونږ د پیشوا د اخلاق مبارک ووایه چې څنګه تا ته کنزل کړیو تا ته کنزل اوریدلیو ستا مخ کې چاته سپکه خبره کړې وه انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي مای لس کاله خدمت کړی کنزل خو لویه خبره ده فما قال لی افن ما ته په لس کاله کې اف کلمه نه ده اورېدلې دا مې ته نه دي اورېدلي چې انسه دا کار دې ولې نه دی کړی دا دې ولې داسې کړی دی لس کاله کې ما د امام الانبیاء نه چرته دا خبره نه ده اورېدلې ما ورسره لس کاله زندگی تیره کړې او حدیث مبارک کې راځي چې په تله د میزان کې د ټولو نه وزني شي چې تله د میزان به درنی د ټولو نه وزندار شي حدیث مبارک کې راځي هغه بهترین اخلاق چې موږ د هر چا سره ښه رویه هر سړی د ځان نه عزتمن ګڼو هر سړی درون ګڼو زم چې په دې معاشره کې پورا چینج راشي اخیری تپوس کوم چې بیا به تاسو یو میسج ورکوئ دا دومره بهترین خویونه به په دې دومره عجیبه او داسې معاشره کې چې په هغې کې نفرتونه ډېر دي بغض ډېر دی حسد ډېر دی دا به په شارټ ټرم کې څنګه راځي دا به په اسانه څنګه پیدا کېږي دې دپاره خو یو اسانه طریقه ده تاسو ما وي انس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک خادم وی ما ته یو ورځ وی چې انس یو سنت درته نه ښیم
نو حدیث کې ذالکه اشاره کړې ده. نو موږ دا علما وایو چې یو عظیم سنت ترته نښې وه، نبی علیه السلام راته ده ووی. نو هغه عظیم سنت یې داسې وښو چې زه هم چې په هغې کې ټوله د معاشرې اصلاح پرته ده. انس رضی الله تعالی عنه زه ورته متوجه شوم چې دی به څه وی، عظیم سنت خیم غټ سنت خیم. ما ته وی چې انسا په ورځ کې 2 پیري سحر او ماښام ورلک کې چې د چاته بغض نو دا اړه دې پاکوه. سحر او ماښام 2 پیري چې کوم کور د ورځې جارو کېږي هغه صفا سوتره پروت دي. نو سحر او ماښام چې د چا سره دی پړه کې بغض د الله د رضا لپاره دا بغض دړه نه وباسه. خیري میسج به څه ورکوي؟ دقه پیغام مې دی چې زوامه د ټولو خلقو د قرآن احادیثو نه چوړم دا دی که یوازې مونږ وایو چې په منځ به خلاص شم نه خلاصیږو، که یوازې په حج سړی وي خلاص به شم نه به خلاص کیږو. علقمه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام صحابي دی، زنکدن وخې دی کلمه وی په ژبه نه راځي. نبی علیه السلام مور راوغوښته وی دی بچي دی څه حال دی؟ وی زما د بچي مره روجي د چا نشته، زما د بچي مره صدقې د چا نشته، زما د بچي مره منځونه د چا نشته. نو وی علقمه مور ستا سره یې څه رویه ده؟ هغې ورته وی د الله حبیبه زما تېړه کې لږه ګیله پرته ده، لږی ما باندې ټبر اوچته کړې وه او لږ زما عزت ته ټیس رسېدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د علقمه مورې د علقمه ژبه ستا دې خفګان نیولې ده. دلته د علقمه مور وی ما علقمه معاف کو، هلته علقمه رضی الله تعالی عنه وی اشهد ان لا اله الا الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی د علقمه ژبه وی د مور دی معمولی خفګان نیولې. نو زه هم چې معاشره کې مونږه د مور او پلار نه ډومبې شروع وکړو، بیا رونه او خویندې، بیا رشته دار، بیا معاشره، بیا مسلمان، بیا انسان، بیا زناور، چې کوشش کوو چې زمونږ د لاسه چاته تکلیف ونه رسي او نفع ورسو. ځکه حدیث کې راځي چې انسان وفات شي نو الله فرشتو ته وایي ماله لږ د ده کلیرین څومره وي چې کلي او معاشره کې د ده نه خلک خوشحاله او که نه سره د علمه 2 جنازې داسې تېرې شوي دي چې نبی علیه السلام وی وجبت وجبت، وی د یو مړي خلکو بد وي نو الله یې د جهنم فیصله وکړه، او د بل مړي ښه الله وي نو خلقو یې ښه وي نو الله یې د جنت فیصله. زه هم چې مونږ داسې زندګي تېره کړو چې سړی وفات شي چې خلق وایي یا الله وایي بخې ډېر ښه سړی او ټول کلی یې پسې خپوي او غریبانان پسې خپوي. نو چې داسې ژوند معاشره کې تېر کړو نو دا به بهتر. مولانا محمد اکبر صاحب ډېر په اسان اندازې موږ ته دا ښوول چې په دې معاشره کې به بهتري څنګه راځي او زموږ ژوند به څنګه ښکلی کېږي. انشاءالله زما به دا کوشش چې دا پروګرام هفتوار موږ وچلو او په وړو وړو موضوعاتو باندې د مولانا صاحب سره کینو او د هغو خوږې خوږې خبرې تاسو ته راورسو. زه د هغو شکریه ادا کوم او امید لرم انشاءالله پروګرام به ستاسو خوښیږي. ستاسو نه اجازت غواړم د خپل ځان او د خپل چاپېریال ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.